أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سورة بقرة آيات نمبر 24. إن الله يقينا الله عز وجل لا يستحي باک نکی ان د دې یضرب چې بیان کړي مثلا ما یو مثال بعوضتن د غماشوی فما فوقها یتر غماش الوړ فاما الذين نو هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړی وي ويعلمون هغوی پوهیږي انه الحق چې دا مثال حق دی من ربهم د دوی د رب طرف واما الذين وهغه کسان کفروا چې هغوی کافران دي ويقولون هغوی وای ماذا څه اراد الله غشتي والله عز وجل بهذا فدغسره مثلا د مثال بیانولو په اعتبار باندې یضل گمراهی به په دې مثال سره کثیرا ډیر ويهدي به او هدایت کوي په دې مثال سره کثیرا ډیر ته وما يضل به او نه گمراهی په دې مثال الا الفاسقين مگر فاسقان. دا آیات د مخکنی آیاتو سره ربط دا دی چې دا دوهم بابو او په دوم باب کې درېم خبره بشارت والسلام خبره جواب د شبهه دی دیوی شبهه جواب کی په دې آیاتو کې مخکې دوه مثال ذکر شو. الله عز وجل د دې کافرانو دوه مثال ذکر کړ. یو مثال دا ذکر کی چې د دوی مثال داسې دی لکه یو سړی چې اور بل کی او بل مثال دا ذکر کی چې د دوی مثال داسې دی لکه باران چې هغه کې تالندوي برېښناوي او هغه کې आवाजونه وي. نو د دې کافرانو د دې منافقانو مثال د قران کریم په مقابله کې دا رنګ دی. نو کافرانو په دې باندې اعتراض کاوه چې دا د الله تعالی کلام نه دی. ولیکدا د الله تعالی کلام وی نو په کلام الهی کې خو د داسې حقیرو او ذلیل شانو د یادولې ضرورت نشته لکه د تالندې او یا د برق یا د مثال په توګه د مچ یا د غماش یا داسې نور شان په مثالو کې پیښول ځکه دا کلام په ډېر لوړ کلام نو دغه شان پیښول د دې معنا ورکی چې دا کلام الهی نه دی. نو باید دغه مثالونه پکې ذکر شوی نه وای. پر روانو آیاتو کې الله عز وجل د دې دغه اعتراضات جواب کوي چې د داسې مثالو بیانول د موضوع د وضاحت لپاره او د خلکو فهم او تفهیم لپاره دا عیب نه دی او نه دا د الله تعالی د کلام په کې دلو باندې کومه اعتراض وارد ولای شي بلکې د فهم د لپاره پر موقع باندې چې د کوم شي مثال پیش شي دا منع نه دی دا سړی پیش ولای شي. نو جواب ورکي ان الله یقینا الله عز وجل لا یستحی شرم نکی باک نکی حیا وای هغه ش صفت توای چې انسان د بدو اعمال را وګرځي دې ته حیا وای. حیا یو حیا ده یو بزدلی ده. حیا دې ته وای چې انسان په نیکو اعمال امر کی او د بدو اعمال یې را وګرځي. بزدلی دې ته وای چې سړی د خپل زړه د خبري اظهار دا چاته نشکوي. نو بزدلی او حیا فرق سره لري. دلته د حیا ترجمه په دې د چې شرم نکي یعنی باک نکي یعنی دا کار عیب نه دی. ايضرب مثلا ما
اندا یضرب چې بیان کی وای ضرب لك دریاب دومره ډیری معناوي لري ضرب په عربي کې په ډیرو معنا ورځي په معنا باندې د تګم راځي لکه قران کریم کې چې الله تعالی فرمایي واخرون یضربون فی الارض یا وډاله د مؤمنانو د هغه داسې وی چې ګرځي په ځمکه کې یفتغون من فضل الله او ضرب په معنا باندې د بیان هم دی لکه وضرب لهم مثلا اصحاب القريه ته بیان ک دوی لره مثال د کلو د خاوندانو لکه سورۃ یاسین کې چرایي او ظرف معنا باندې د وهلو هم دي ظرف معنا باندې د تقسیم هم دي او د قسم او د نوع هم دي ډيري معناوي لري دلته په معنا د بیان ایضرب چې بیان کی مثلا ما د ما لپاره د تقلیل دی یو مثال بعوضتن د غماشی فما فوقها یا تر غماش لوړ یعنی الله عز وجل په دې باک نه کوي که غماش په مثال کې ذکر کی او یا تر دې غماش هم په حقارت او ضعف کې لوړ وي چې تر دې هم لوړ وي دا بیان کی په دې باک نه کوي د دې ځای صدا مسله را اوتل چې د موقع او موضوع د وضاحت لپاره که په مثال کې داسې شی ذکر شي چې دا هغه نو ماخستل ظاهرا عیب بلل کیږي نو دا منع نه دی شرعاً دا جائز دی د مثال په توګه د موضوع د وضاحت او پر موقع باندې د مخاطب د فهم لپاره که څوک مثال په مچ او یا یو بل حیوان باندې ذکر کی نو دا منع نه دی دا کې کومه ممانعت نشته د سلف څخه ډیر داسې مثالونه راوړل شوي دي چې هغه په مثالو کې دغه شعارو یادونه کړي فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم دوم جواب ورکړي چې یو خدای د الله تعالی کلام دی الله تعالی خالق دی د هیڅ اور باندې زور نه چلی څه چې بیانول غواړي هغه بیانوي او دوم دا چې دغه مثالو بیانول په قران کې د انسانانو د امتحان لپاره چې څوک ایمان لري ور باندې او څوک بیا دغه مثالو په وجه د قران نه اعراض کوي نو فاما الذين امنوا هغه کسان امنو چاوي ایمان راوړي دي فيعلمون او فوهيږي چې هر قسم مثال وي انه چې دغه مثال الحق حق دی یعنی پر خپل موقع باندې بیان شوی دی من ربهم د دې د رب د طرفه دوی دا وایي چې دا مثال حق دی او الله عز وجل پر موقع باندې بیان کړی دی په دې کې هیڅ کمزوري نشته واما الذين او یقینا هغه کسان کفروا چاوی کافران دي فیقولون هوی وای ماذا اراد الله بهذا مثلا ماذا اراد الله اراده کړی دا الله عز وجل بهذا فدغ سره مثلا د مثال بیانولو یعنی الله عز وجل دې ته څه ضرورت درلودلی چې دا مثال یې بیان کړي نو الله عز وجل فرمایي چې یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا گمراه کوي الله عز وجل به په دا مثال سره یعنی دا مثال خو په قران کریم کې موږ بیانو نو بار مراد ورته قران کریم دی نو دا د هی ضمیر داو د قران ته راځي کیږي او د مثال ته هم راځي کیږي دواړو ته راځي کېدلای شي یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا گمراه کوي الله عز وجل په دې کتاب سره کثیرا ډیر خلق ويهدي او هدایت کوي به په دې کتاب سره کثیرا ډیرو کسان لره نو دا قران کریم بار د انسانانو د هدایت لپاره او د انسانانو د الله د دین د لريوالي لپاره یو معیار چې کچا په دې باندې عقیده ودرلودل نو دا خلق طبعا د دې کتاب په وجه په هدایت باندې راغله او چا چې د دې کتاب څخه مخواړه نو الله عز وجل هغوی په گمراهی کې واقع کړ سوال دا کیږي چې قران کریم خو الله عز وجل د انسانانو د هدایت لپاره راستولي نو بیا څنګه قران کریم د انسانانو د گمراهی ذریعہ ګرځي چې الله عز وجل فرمایي یضل به کثیرا په دې کتاب سره الله عز وجل ډیر کسان دا گمراه کوي
جواب دا دی چې اصل کې د گمراهانو گمراهي په دې قران ښکارا کیږي. هغه د په فاصله گمراهان وي. د قران په نازلېدو باندې د دې پټ حالت ښکارا شي. نو پټ حالت چې ښکارا شي هم گمراهي ښکارا شي. نو باقي قران د دې د گمراهي سبب نه دی ګرځېدلی، بلکې قران کریم د دې گمراهي ظاهره کړه، ښکارا یې کړل. یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حدیث کې راځي چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، یقینا الله عز وجل په دې کتاب باندې ځینې قومونه بلند کی، هغه چې په دې کتاب عمل وکي نو هغه ته ترقی ورکي، په دنیا کې هم اطمینان نصیب کی او په آخرت کې هم ژوندۍ برابر وي. او ځینې قومونه به الله عز وجل په دې کتاب ذلیل کی ويضع به آخرین، او په دې کتاب باندې بیا نور قومونه هغه ذلیل او خوار کی چې د دې کتاب څخه مخواړي عمل ور باندې ونی. نو دلته هم مسله داسې ده ويهدي به کثیرا، او په دې کتاب سره ډیرو کسانو ته هدایت کی، یعنی د خلکو هدایت ور باندې ښکارس. قران ورته راغلی نه وي خو زړونه سالم وي، کله چې قرآنی مسله ورته بیان کې نو یې فورا په دواړو سترګو سره ومني، مسلې ته عقیده ولري، په دې سره یې نور هدایت مضبوط سي. وما يضل به الا الفاسقين، وما يضل او نگمراهي به په دې قران سره الا الفاسقين مگر فاسقان، یعنی د فاسقانو گمراهی ښکارا کوي، د هغوی په گمراهی کې نور زیادت راولي. وما يضل به الا الفاسقين، فاسقین دا جمع دا مفرد ای فاسق راځي. فاسق دا د فسق څخه سوی دی. فسق په لغت کې وایي خروج عن الاعتدال، د اعتدال چې یو شی ووزي دته فسق وایي. د مثال په توګه شریخي دکسي دته په عربي کې فسق ویل کیږي. او فسق دا په اصطلاح کې د الله تعالی د اطاعت او تلو تویل کیږي. د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اطاعت او تلو ته فسق وایي. او رد المختار هم دا ترجمه کړي. نو کله یو سړی د خدای عز وجل د اطاعت ته په انکار سره ووزي، انکار وکي، نو دته بیا کافر وای. او کله بیا یو سړی د خدای عز وجل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت په عمل سره ووزي، یعنی عمل نکي، انکار نکي، عمل نکي، عقیده وی، نو دته هم فاسق وای. اوس نو د قران په اصطلاح کې فاسق و بد عمل مؤمن ته هم ویل کېدای شي او کافر ته هم فاسق ویل کېږي. په قران کریم کې چې څونه ځایونه د فاسق کلمه استعمال شوی وي د عام مفسرین رائے داده چې دا د کافرانو په ارتباط، ځکه چې د الله عز وجل د اطاعت څخه دی ووزي په وجه د انکار چې د خدای د توحید انکار وکړي. او د فقهاو په اصطلاح کې دا د فقه په کتابو کې به تاسو اورېدلي وایي چې د فاسق سړي اذان نشي کېږي، د فاسق سړي امامت نشي کېږي. دلته بیا د فاسق څمراد هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت څخه ووزي د عمل د نکولو په وجه، عقیده خو لري په عمل نور باندې. نو په فقهاو په کتابو کې چې د فاسق کلمه استعمال شي دا د بد عمل مؤمن لپاره استعمالي. په قران کې چې د فاسق کلمه استعمال شي دا د کافر لپاره استعمالي. دا اصطلاحات دا د کول ضروری وي. نو د فاسق اصطلاح په فقه کې جلا معنا لري او په قران کریم کې جلا معنا لري. څوک چې د فقه په مسائل نه پیږي او د قران کریم په اصطلاحات نه پیږي دا دواړه یو غني، دا سره جلا دي. نو دلته و ما يضل به الا الفاسقين ثمرات کافران دي، مؤمنان نه مراد. وما يضل به الا الفاسقين او نه گمراهي په دې کتاب الا الفاسقين مگر فاسقان. کشيري بیا وایو سړی دا د پیغمبر علی السلام نافرمانی په ښکارا باندې کوي، په علانیه دته بیا فاجر وایي. یو فاسق دی یو فاجر. نو هر فاجر فاسق کېدلای شي،
خو هر فاسق فاجر نشي کېدای. مثلا یو سړی دی پښکارا باندې ګناه کوي، نو دا کس هم فاسق دی او هم فاجر. یو سړی ګناه کوي په پټه، نو دا فاسق دی فاجر نه دی. نو هر فاجر فاسق دی، خو هر فاسق فاجر نه دی. تر مابین د عموم او خصوص مطلق نسبت دی. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله دا فاسقان در تشریع. الذين دا کسان دی پنځمه خبره د صفات معاندین دی. الذين دا کسان دی ينقضون عهد الله چې ماتوي د الله عزوجل وعده من بعد ميثاقه ورست درکل کوالی د وعده ويقطعون او قطع کوي ما هغه خبره امر الله به یفاغ سر الله عزوجل امر کړی دی اند دې یوصل چې ودی مشلول سي ويفسدون او فساد خبروي في الارض فمزکه کی اولئک هم الخاسرون. اولئک دغ خلق هم دی الخاسرون نقصانیان او تاوانیان دی. د فاسقانو صفات بیانې چې دا فاسقان قرآن دلته ذکر کړی دي دا څوک دي؟ نو الذين دا کسان دي ينقضون چې ماتوي عهد الله د الله عزوجل عهد. دا عهد څخه مراد هغه عهد دی چې په ازل کې تمام انسانانو د الله عزوجل سره کړی. چې هغه عهد داو چې ټول انسانان الله سبحانه و تعالی د حضرت آدم علیه السلام د ملا څخه د سرکی میږي په شکل کې راوېست او بیا یې د ټول انسانان مخاطب کړه، ورته وی فرمایل چې الستو بربکم، زستا سو رب نیم؟ قالوا بلا، دوی ټول وویل هو ته زموږ رب یې. یعنی ټول په یو خپل باندې د الله عزوجل د ربوبیت اقرار کړي. ان اوس دغه عهد ماتي، بیا دغه عهد د نوي کېدلو لپاره الله عزوجل په هر زمانه کې انبیاء علیهم السلام را واستول او په هر زمانه کې انبیاء علیهم السلام دغه تعهد تجدید په انسانانو باندې وکړي. نو فاسقان هغه خلک دي چې د عهد ماتي. عهد په عربي کې وایي تړون ته، او کله چې پر دې تړون باندې بیا قسم واخسته سي دې ته بیا میثاق وایي. چې قسم ور باندې واخسته سي دې ته بیا میثاق وایي. نو الله فرمایي چې هم عهد کړیو او دا عهد یې د میثاق ورسته کړیو، یعنی قسم یې هم ور باندې اخستیو، شی کلک پخ کړیو. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ورسته تر پخیدلو چې شی په قسمونو باندې دا پخ کړیو چې د الله عزوجل د ربوبیت دعوی په ازل کې کړیو. ويقطعون او قطع کوي ما هغه څه امر الله به چې پاغه سره الله امر کړی وي اند دې یوصل چې ومشلول سي. د دې فاسقانو دوم صفت به دادي چې دوی هغه خبره چې الله عزوجل امر کړی وي چې تاسو ومشلوي هغه قطع کوي. یعنی الله عزوجل د دې امر کړی دی چې تاسو تعلق دا جوړ کړئ، یو د بل سره تعلق جوړ کړئ. عام خبره ده کمراد ورڅخه تعلقات شرعیه وي چې تاسو شرعي احکام که یو پر بل باندې حقوق راغلي وي دا سره ومشلوي. مثلا د دوستانو تر مابین وسیله رحمی الله عزوجل د دې امر کړی، او یا د بندو د الله عزوجل تر مابین چې کم تعلقات دي هغه سره ومشلوي، او یا د یو بنده چې پر بل بنده باندې کم حقوق راځي دا سره ومشلوي، او یا د اهل اسلام د مسلمانانو چې د اسلام په وجه یو پر بل باندې کم حقوق راځي دا سره ومشلوي، او یا دا چې تاسو د کوم خلکو سره صلح کړی معاهده مو کړی دا سره ومشلوي. نو الله عزوجل د مشلدل امر کوي، دوی قطع کوي. نو دا د فاسقانو دوم صفت. اوس نو الله عزوجل پر بنده باندې دا لازم کړی دي چې د خدای عزوجل ټول حقوق دا دی پر ځای. حضرت معاذ رضی الله عنه غالبا وای زاد نبی کریم علیہ السلام شاته سپور وما
پیغمبر علیه السلام راته وویل چې زه تا ته دا ونه ښیم چې د خدای عز وجل پر بندگانو څه حق دی او د بندگانو بیا پر الله تعالی باندې څه حق دی. ما ورته ویل ضرور راته وایي ای د الله پیغمبره. وای نبی کریم علیه السلام راته وفرمایل چې د الله عز وجل پر بندگانو دا حق دی چې بندگان د خدای عز وجل سره څوک شریک ونه ګرځي او د بندگانو پر الله تعالی باندې دا حق دی چې دوی شرک نوي کړي عذاب ورنکړي. نو پر الله تعالی باندې خود چا حق نشي کېدلای ولی الله عز وجل د چا د حق څخه برتر او بالا دی بلکې الله عز وجل د خپل فضل او خپل رحم په وجه د بندگانو سره د احسان معامله دا پر ځان لازمي کوي. د بندگانو حق دا نه دی پر الله عز وجل باندې دوی حق ولري ځکه څوک چې پر چا حق لري هغه ناقص وي الله عز وجل د دې څخه پاک او منزه دی. او د بندگانو پر بل بنده باندې یو د بل څه حقوق او تعلقات دي. پیغمبر علیه السلام فرمای ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا یو د بل حسد مسره کوي. د یو بنده پر بل بنده باندې دا حق دی چې حسد به د بل مؤمن پر نعمت باندې نه کوي. ولا تدابروا او یو بل تشای مسره ورګرځوي د دشمن دراتلو په وخت کې یو د بل معاونت وکي یو د بل کومک وکي شاوی مسره ورګرځو. ولا تباغضوا او یو د بل بغض مسره کوي چې تاسو یو د بل بد وړي نفرت سره کوي بلکې د خدای عز وجل د دین په خاطر باندې یو د بل کلک ورونه جوړ شي. بیا فرمایي التقوا ها هنا التقوا ها هنا دا سینې ته اشاره وکړه چې تقوا په حقیقت کې دا د زړه کیفیت دی د زړه عمل دی. په ظاهر چې څنګه ځان جوړ کړی وي کله د زړه کیفیت برابر نه و تقوا نه ده نو دا د یو بنده پر بل بنده باندې حق دی. بل ځای الله عز وجل بیانوي چې وتعاونوا علی البر والتقوا تاسو یو د بل سره پر نیکی او تقوا تعاون وکړئ. پر نیکی او تقوا باندې تعاون دادی که یو سړی نیک انسان وي او دیندار انسان وي نو ته د هغه امداد او کومک کوه ولو که هر څوک وي که دا ستا د وطن وي او که ستا د وطن نه وي ستا په ژبه باندې په پښتو باندې خبرې کوي که نه کوي او که چیرې بېدینه وي بې تقوا وي نو ته د هغه کومک مه کوه که هغه ستا د وطن وي او که ستا د وطن نه وي که ستا په ژبه خبرې کوي که نه کوي دغه ته دینداري او ایمان وایي. موږ اوس دا ایمان دا د وطن او د ژبې په اعتبار باندې معتبر کړي وای فلانه خو پښتون دی ولو که د خدای دشمن دی نو زه به دا ګوته ورته توره کوم دا حرام عمل دی جائز نه دی. دغه کس په دوه ګناهو کې واقع دی. یو خو یې د کفارو معاونت وکړي د هغوی د طرفه جوړ سوی ترتیب یې تایید کړي او بل یې د چا سره د کومک معیار د خدای دین ونه ګرځاوه بلکې د کومک معیار یې پښتو ژبه او وطن وګرځاوه دا یې بله ګناه پسې وکړل د دوه ګناهو مستحق وګرځېدي. نو الله فرمایي چې ويقطعون ما امر الله به دوی هغه څه قطع کوي هغه تعلق قطع کوي چې الله د هغه تعلق د جوړولو امر کړی دی ان د دې یوصله چې ودې مشلول شي. ويفسدون في الارض او فمزکه کې فساد خبروي فساد هم فمزکه کې خبروي دا یې دریم صفت دی. فساد خبرول نو دا معنا چې خپل خو هم کفر او شرک کوي په کفر او شرک کې مبتلا وي او بل دا چې د کفر او د شرک سره سره ظلم هم کوي چې دا لوازمات د شرک او د کفر. ويفسدون في الارض او فساد خبروي فمزکه کې اولئک هم الخاسرون. نتیجه الله بیانوي چې دغه صفات او خاوندان په نقصان کې واقع دي. اولئک هم الخاسرون اولئک دغه خلق هم دوی الخاسرون تاوانیان دي د دنیا او آخرت په اعتبار تاوانیان دي. د دنیا د راحت څخه دا خلق محروم دي ولی انسان چې کله په حسد باندې مبتلا شي او د حسد په بیماری باندې اخته شي بیا دا بیچاره ډیر زیات پریشان وي د اطمینان ژوند نسیلې دی او د آخرت تاوان خو یې دادی چې د خدای عز وجل د عذاب مستحق ګرځي.
اولئک هم الخاسرون. د دنیا د راحت او د آخرت د نعمت د دواړو په اعتبار باندې په نقصان کې واقع دي. ځکه د حاسد سړي زندگی د همیشه د پاره ترخوي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. کیف تکفرون څنګه تاسو انکار کوي بالله د الله عز وجل وکنتم امواتا حال دا چې تاسو مړواس فاحیاکم تاسو ته ژوند درکې ثم یمیتکم بیا تاسو ته مرګ درکوي ثم یحییکم بیا تاسو ته ژوند درکوي ثم الیه ترجعون بیا تاسو د الله عز وجل را واپس را ګرځول کېږي. د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره ربط داري چې په مخکنی آیاتونو کې الله عز وجل د قران کریم عظمت او د قران کریم په مقابله کې د انسانانو دوه قسمه بیان. هغه یو دا ډله چې هغه د قران کریم په احکام باندې او په هغه امور باندې چې قران امر باندې کړی دوی مشلی. نو دا خلک و چې په هدایت باندې او هغه خلک چې هغه تعلقات کده کوي چې قران یې د مشلولو امر کړی دوی قطع کوي. نو دا به دوه منډاله چې بد خلک. وصلی عز وجل په دې آیاتو کې دوباره دا بندگان د قران عظمت او توحید ترابولي ترڅو چې د قران کریم نه استفاده وکړي. نو فرمایي کیف تکفرون بالله څنګه انکار کوي تاسو په الله عز وجل باندې یعنی تاسو د الله د توحید څنګه انکار کوي سره د دې چې د الله تعالی د طرفه تاسو ته ډیر زیات نعمتونه درکړل شوي دي او زیات احسانات یې در باندې کړی دي. د دې پر ځای تاسو د نور اطاعت کوي. کیف تکفرون بالله څنګه تاسو کفر کوي په الله عز وجل باندې حالانکه پر دې باندې ډېر دلایل مخکې هم قائم سول آینده هم قائم سي چې الله تعالی یوازې د عبادت لایق دی او د الله سبحانه و تعالی څخه سوا بل هیڅوک د عبادت لایق نه دی. مثلا د الله تعالی د قدرت د دلایل یو دلیل دی وکنتم امواتا تاسو واس امواتا مړه یعنی تاسو نطفه واس مخکې تر روح چې روح لا تاسو بدنونو ته داخل سوی نو تاسو نطفه واس او یا تر دې نطفه مخکې لا تاسو د مځکه ذرات واس. انسان د دې ژوند نه مخکې معدوم وو. د دې ژوند نه مخکې انسان معدوم وو. هغه په دې اعتبار چې یا خود آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې د انسان وجود نو او یا دا چې دا انسان دا د پلار او د مور ایو جزء وي دا هغه وینوي او یا د ډوډۍ ذرات وي د مځکې د ټولو کنجانو څخه ذرات را جمع سي د انسان په وجود کې نطفه ورسره جوړ سي او بیا دا نطفه د مور پر رحم کې قرار لري ترڅو چې روح پکې پکړک سوی نه وي تر هغه وخت دا انسان مړی. الله فرمایي تاسو د الله تعالی د قدرت ته وګورئ تاسو مړواس فاحیاکم تاسو ته دی الله عز وجل ژوند درکړي یعنی تاسو ته ژوند درکړي ثم یمیتکم بیا تاسو وجنی بیا تاسو ته دوباره مرګ درکړي ثم یحییکم بیا تاسو را ژوند کوي ثم الیه ترجعون بیا تاسو دی الله عز وجل را ګرځول کیږي. ثم یمیتکم بیا تاسو ته مرګ درکړي یعنی دا ژوند ورسته مرګ دام الله عز وجل په خپل نعمتونو کې وشمیري. الان کې مرګ دا خو نعمت نه دی لیکن دلته الله عز وجل په نعمتونو کې وشمیر. دا ځکه دا مرګ په نعمتونو کې وشمیرل شو چې د مؤمن بنده د پاره تر ټولو د اطمینان او د سکون او د نعمتونو محل هغه آخرت دی. نو دا آخرت لره مانع یوازې مرګ دی. انسان مرسوي نه د آخرت نعمتونه حاصلولای نشي. نو د آخرت د نعمتونو د حصول د پاره دا لازمي ده چې مرګ برازي. نو کوم سړی چې نیک بنده وي د خدای عز وجل د احکامو پابند ژوندۍ کړي هغه د پاره د مرګ د الله نعمت دی ولی چې د دنیا د تکالیفو څخه فراحت باندې. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام یو مجلس کې ناس کو یو جنازه تیر رسو پیغمبر علیه السلام
صحابه کرامو څخه پوښتنه وکړه چې دا جنازه چې تیر رسول دا به یا مستریح وي یا به مستراح منه وي. صحابه کرام پوښتنه وکړه چې مستریح څه معنا او مستراح منه څه معنا. نو ورته وی فرمایل چې مستریح هغه څوک دی چې د خدای عز وجل عبادت په دنیا کې کړې دي، اوس د دنیا د تکلیف او ستړیا او پریشانی څخه فراحت شو، نو دی ولاړی آخرت ته ولاړی په ډیر ښه حالت. او یا به مستراح منه وي، د دې معنا ده چې دی به ډیر ظالم وو، مځکه دا غرونه دا درختي دا د الله عز وجل بندگان دا ټول ورته تنګ وو، یو شریر انسان اوس خلق د ته فراحت سول. نو انسان چې د دنیا څخه زی د دې دوه حالو څخه خالی نه دی، یا به مستریح وي یا به مستراح منه وي، یا به دی فراحت وي یا به د څخه خلق فراحت وي. نو کله چې نیک مؤمن بنده د دنیا څخه زی دا مرګ د لپاره یو نعمت دی چې الله عز وجل ورکړي. نو ځکه الله دلته مرګ په نعمتونو کې وشمیري او فرمایي ثم یمیتکم، بیا تاسو ته مرګ نکړي. چون کې د پیدایش او د مرګ تر مابین زمانہ ډیره تیریږي، نو ځکه ثم راوړي دي، ثم د پاره د تراخی معل وسر وي. ثم یمیتکم ثم یحییکم، بیا تاسو ته ژوند درکړي. او د مرګ د آخرت تر مابین هم ډیره زمانہ راځي، نو ځکه بیا ثم استعمال کړی دي چې دا پر تبعید دلالت کوي. خدا مرګ او د دوباره ژوند تر مابین د برزخ زندگی راځي، حیات برزخی، هغه دلته ذکر نکړه. دا ځکه ذکر نکړل چې د قبر زندگی دا نه داسې ژوند دی لکه د آخرت ده چې بالکل انسان سره د جسم او سره د روح په نعمتونو کې او یا په عذابونو کې، او نه داسې دی لکه د دنیا ژوند، بلکې دا د دنیا او د آخرت د ژوندانه تر مابین داسې یو سلسله ده لکه د انسان د خوب حالت چي وي، داغه د برزخ زندگی داسې زندگی ده. نو دلته داغه یادونه ونکړه. ثم یمیتکم ثم یحییکم، بیا ژوند درکې تاسو ته په قیامت کې. ثم الیه ترجعون، بیا دغه الله عز وجل رستا سورا ګرځیدل دي د میدان حشر په وخت کې د حساب او کتاب د پاره. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. بل نعمت الله بیانی. هو الذي الله عز وجل هغه ذات خلق لكم پیدا کړل تاسو د پاره ما هغه څه په الارض چې پمځکه کې دي جميعا ټوله. ثم استوى بیا اراده وکړل الله عز وجل د سماء د اسمان طرف ته فسواهن برابر کړل د اسمانونو 7 سماوات او اسمان وهو بكل شيء عليم. وهو ذا الله عز وجل بكل شيء فهر شبني عليم كامل علم لرونکی دی. هو الذي تاسو څنګه د خپل رب انکار کوي چې دغه الله عز وجل هغه ذات دی خلق لكم ما في الارض، هغه څه پیدا کړ تاسو د ګټې لپاره، ما هغه څه په الارض چې پمځکه کې دي جميعا ټول. پمځکه کې چې څومره شان دي الله عز وجل دا ټول د انسان د ګټې لپاره پیدا کړی. چنانچه دلته الله عز وجل د تاکید لپاره د جميعا کلمه راوړي او اشاره ودی ته چې پر دې مځکه باندې څومره شیان دي دا ټول د انسان د ګټې لپاره. او خلق لكم دا غلام دام د لپاره د نفع دی، دا علامه دی لام دی، یعنی ستاسو د ګټې لپاره. ستاسو د ګټې لپاره په دې مځکه کې چې څومره شیان دي دا پیدا شوي. نو اوس په دې مځکه کې ماران ستا، لړمان ستا، داغه زهريله حیوانات، دا ټول د انسان د ګټې لپاره پیدا شوي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الدنیا خلقت لكم وانتم خلقتم للاخره. دا دنیا الله سبحانه و تعالی ستاسو لپاره پیدا کړې او تاسو یې د آخرت لپاره پیدا کړې. نو دا عامه فائدہ ده، د خوراک شک شان، دا غستلو او اواریدلو شان، نکاح د انسان د روح د تازگی لپاره چې په دې دنیا کې دا شان دي، دا ټول د انسان د ګټې لپاره پیدا شوي. نو معلومه سول چې په دنیا کې هیڅ شی بے فائدې الله نه پیدا کړ. هیڅ شی په دنیا کې الله سبحانه و تعالی بلا فائدې نه دی پیدا کړی.
ضرور به ضرور پاغه کې یو فائدہ ده، لیکن هو د یو شی د پیدا کېدلو څخه دا نه لازمي چې دا هغه شی استعمال دی حلال وي. یعنی په دنیا کې خو هیڅ شی داسې نه دی چې الله عزوجل دی بلا فائدې پیدا کړي، لیکن هر شی چې فائدہ لري د دې څخه دا نه لازمي دی چې دا هغه شی استعمال به هم روا وي. د خبرې ته شمو متوجه سي دا یو مهمه مسله ده. مثلا زهر دا الله عزوجل پیدا کړی او په زهرو کې ډېر نفع او فائدې مستا، لیکن استعمال حلال نه دی. کله سره را ولار شي زهر اخري نو هیڅ عاقل انسان دا هوښیار نه بو. نو د یو شی د فائدې کېدلو سره چې په دې کې فائدہ ده دا نه لازمي دی چې دا هغه شی استعمال به هم حلال وي. تو فکری په دې کې ګټه ده، انسان د لپاره ګټه ده، لیکن دا نه چې لازمي دی چې هر ځای د دې استعمال روا دي، بلکې خاص موقع لري. دا رقم زهر د دې پیدائش په دې زهرو کې نفع استه د انسان، خدا نه دی لازمي دی چې د دې استعمال به هر ځای خامخا روا وي. ځکه نو یو شاعر د دې ډېر ښه مثال بیانوي، وای نہیں ہے چیزی نک کمی کوئی زمانے میں، وای هیڅ شی په هیڅ زمانه کې بد نه دی، هیڅ شی په هیڅ زمانه کې بد نه دی، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، دا اللہ عز و جل دا قدرت په کارخانه کې هیڅ شی بد نه دی، په هر شي کې یو ګټه نو الله فرمایي هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، دا الله عز و جل غزاد دی پیدا کړی دي تاسو لپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جميعا ټول، دا ټول استاسه د ګټي د پاره پیدا کړی. د دې ځای څخه علماء کرام یو مسله راخسته، مسله دا ده چې اصل په اشیاءو کې اباحت دی او که اصل په اشیاءو کې حرمت دی. دا یو مسله ده، یعنی د شریعت دراتګه څه د مخه چې اسلام یو شی حرام کړی نه او یا یو شی حلال کړی نه، د دین مخ کې په دې دنیا کې چې دا څومره شیان و دا حلال و او که حرام. نو یو ډول علما وایي چې د دې آیات څخه دا معلومیږي چې اصل په اشیاءو کې رواوالی، یعنی هر شی په اسلام کې روا دی، استعمال یې روا دی تر هغه وخت چې د شریعت د خوا څخه پر حراموالي باندې قطعي او ښکارا دلیل راغلی نه. چې پر حراموالي قطعي او ښکارا دلیل نه راغلی تر هغه وخت موږ هغه شی ته حرام نسو ویری. یو مثال یې زده ته پیښ شو، په دې درشتونو کې مختلف قسم واښه دي یا په دې ځنګلونو کې مختلف قسم حیوانات دي. اوس دا ډول علما دا وایي د دغه وشو دغه شان دغه واښه دا حلال دي او د دې استعمال روا دي. دغه حیوانات چې په دې ځنګلونو کې دي وایي د دې استعمال مباح دي، روا دي، تر څو چې د شریعت د خوا څخه ښکارا دلیل پر حراموالي راغلی نه ته ورته حرام نشي وایي. او یو بل ډول علما به وایي اصل په اشیاءو کې حرمت دی، تر څو چې د شریعت د خوا څخه پر رواوالي دلیل راغلی نه تر هغه وخت پورې تا ته دا شی استعمال روانه. د مثال په توګه د خارجه په دبلیان کې فاخن خود راځي، نو چون کې چې تا ته دلیل نه دی معلوم چې دا روا دي کنه روا، نو هغه ډول علما چې وایي چې اصل په شیانو کې حلال والی دي تر څو چې پر حراموالي دلیل راغلی نه دا روا دي، نو هغه دا روا بو. او بل ډول علما به وایي تر څو چې په یو شي کې حرمت دی اصل په اشیاءو کې د دغه دلیل د خود د پاره تر څو چې د شریعت د خاطر ته دلیل راغلی نه د رواوالي ته خپل روان دي. دا بل ډول علما دغه آیات څخه دلیل پیش. خو په بحر محیط کې ابن حیان رحمت الله علیه وایي چې دغه آیات د هیڅ لپاره دلیل نه دي، بلکې دلته فقط الله عزوجل د خپل بندگانو د پاره د نعمتونو یادونه کړي چې په دې دنیا کې چې څومره شان دي دا موږ تاسو د ګټې لپاره پیدا کړي. د دې څخه دا نه لازمي دی چې دا شی نو په اصل کې رواو یا دا په اصل کې نارواو، خو اصل په دې کې مسله ده چې واشه کوم شی چې خوړل کیږي خصوصا دا واشه په دې کې وای اصل حرمت دی. دا قاعده تسیات ساتي، دا ډیره مهمه قاعده ده او د ټول وخت لپاره بار تاسو ته پښه درځي.
اصل په اشیاء کې په وشه کې وایدا حرمت دی، یعنی یو وشه کچا تا تر اوړله تر څو چې تا ته د شریعت د خاص کار دلیل پر رواوالي راغلی نه، تر هغه وخت پورې تا ته د دې غوښې خوړل جائز نه. مثلا خارج ته یو ملک ته سفر وسو، یو هوټل ته ولاړ، د دې هوټل دا غوښې تا ته حرام دي تر څو چې تا ته پر دې غوښو ښکارا دلیل د حلال والی راغلی نه، جائز نه دي. او د غوښو تماسه وا چې نور شیان دي، د مثال په توګه په بوتل کې چا وب په خارج کې درکړي، نو دا وبدي تر څو چې پر ناروا والی دلیل راغلی نه وي، نو دا وب حرامي نه. وجه شده، وجه دا ده چې په اصل کې الله عزوجل د دې حیوان د غوښو د خوراک لپاره چې د یو بنده د لپاره روا کړی دي، د دې لپاره شرایط لګولې. ولی چې په اصل کې یو حیوان حلالول ذبح کول دا د الله د یو مخلوق روح کشل دی، او دا پر هغه باندې یو قسم ظلم دی. نو دا ظلم دا په شریعت کې تا ته نه دی روا مگر د شریعت د اصول مطابق. هغه دا دی چې ته تکبیر ور باندې وایې، نو کله تکبیر ور باندې ویلی نو دا غوښه روا کیږي نه، ولی د اصل څخه خدا ظلم دی، دا چې تا ته روا سوی دی په ډیرو شدیدو شرایطو روا سوی. او حضرت علی رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام فرمای چې کله تخپل سپی لکه پشکار پسی او بیا دی یو ځای ښکار ولیدي چې مړو، خدا درته معلومه نه و چې دا واستاس په وجلې وي او کبه بل سپی، نو یې میخور. د دې ته دا معلومه سول چې اصل په غوښو کې حرمت دی. او یا تا غشي وويشتي پر یو حیوان باندې، هغه غشي ولګېدی، ورسته درته معلومه سول چې دغه حیوان په دې غشي مړ شو او کدا دا غلوړي سره ولوي، نو تبه وای دا غوښه نه خوري، ځکه تا ته دا منع. معلومه سول چې اصل په غوښو کې حرمت دی. نو کله چرګانو غوښه د خارجي در ترازی، کله غویانو غوښه د خارجي در ترازی، ترڅو چې یې پر حلت باندې پر رواوالي باندې دلیل در تراغلی نه، تر هغه وخت رواني. نو دا چې پر کاټن یې درته لیکلي حلال دغه دلیل نه دی او نه دا د حلت لپاره دلیل ګرځیدای شي. خو د دې تماشه وا کله خارجه بورا راځي مثلا، یا نو خود راځي یا لوبیا راځي، دغه شان راځي، نو دا شان بیا په اصل کې حلال دي ترڅو چې پر نارواوالي ته تشکاره دلیل راغلی نه، ته دې ته ناروا نه شي. دا یو مسله شو. یو مسله دغه د اوبو ده چې دا ځینی مشروبات دا د خارجي ملکونو څخه د مسلمانانو ملکو ته راځي. د مثال په توګه دغه یو قسم پیپسیانی دي، دا ځینی مختلف نمونه دي، دا انرژي ده او نور شان دي. د دې په اړه کې د علماو رائے مختلفه ده. یو ډول علما د ازمون فقها دا جائز بولي، هغه دلیل ته دی وای اصل خو پاشاو کې حیلت دی. یو بل ډول علما به وای په دې کې شراب او دا شان کاریږي. نو افضل خبر دا ده چې دا ونه چل شي، ځکه کم از کم شبهه خو پکې کېده. او پیغمبر علیه السلام فرمایي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. چا کده شبهات ته ځان وساتي د دې مشتبه او شعانو د فرق څخه، نو دې کس د خپل عزت او د خپل دین حفاظت وکړي. ولی عموما د مشتبهات په استعمال کم از کم انسان په مکروه کې واقع کیږي. کداغه انرژي یا دې تورته چې دا نور اوس کم شعان راغلي، کدا یو چا ته په شت صحیح دلایل ثابت کړي چې دا رواجي خوې ښه، لیکن واغه سړی چې درته ثابتوي هغه به عالم وي، خود دغه کاروبار باندې کوي. کله دغه کاروباري وو بیا اعتماد ور باندې نشته. او کچيري مثلا تا ته څوک په دلایل باندې دا ثابت نکي، نو ته افضل ستاره لپاره دا چې مې څه ولی کتاوت شل او هغه یقیني خراب و، نو په حرامو کې واقع. او کله نه وڅ نو څه تاوان دی وکړي څه دی بدینی. نو مشتبهات څه ځان ساتل دا ضروری. دا چې خارج ته سړی ولاړ شي، کوشش باید دا شي وکړي چې دا مسلمانانو شی اخري، د مسلمانانو په ملک کې بیا وایي کچيري تا یو ذبیحه ولیدل چې یو چاپ سال کړي دی الته په څنګه باندې راځړولې یا چرګ راځړولې، نو بس غالب ادا ده چې دا حلال کړي دي، ولی چې دا مسلمانانو ملک.
پر مسلمان باندې بیا بدګماني دا حرام ده، دا جائز نه ده. چې یو سړی دا بدګماني چې دا نو نه معلومه چې د کساب تکبیر ور باندې ویلي کبي نه وي، دا نو نه معلومه چې د سړی په دا چرګ حلال او تکبیر ور باندې ویلي کبي نه وي، دا بیا بدګماني ده او دا حرام ده. پر مسلمان په بدګماني سړی نه کوي. بس د مسلمانانو په ملک کې اوسېدلې بس عام طور حالته کده هغوی ذبیحه وا کسابي و بس غوښه جنې اخله په خوای په دې کې هیڅ شي نشته. او ډیر بسړی دا کې نه کوم ځان نه جوړي چې بس خامخا په خلکو په سستر غوي چې ودا دا څنګه دي، دا مناسب نه ده، ځکه دا په شریعت کې منع. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. ثم استوى بیا اراده وکړه الله عز وجل الى السماء واسمان لره. الله عز وجل اسمان ته اراده وکړه د هغه د تخلیق او د تکمیل چې دا اسمان هم پیدا کی او مکمل کی. فسواهن 7 سماوات، نو برابر کړل 7 سماوات او اسمانونه او اسمان پیدا کړ. معلومه سول چې دا اسمانونو پیدائش دا د مځکې د پیدائش نه ورسته سوی دي. اول الله عز وجل مځکه پیدا کړې ده او بیا یې اسمان پیدا کړی. ځکه ثم په عربي کې دا د فار د تراخی راځي، یعنی اول مځکه پیدا سول بیا اسمان پیدا سول. بل دا معلومه سول چې دا اسمانونو عدد دا اودي. فلاسفه او حکماو چې په بعضی کتابونو کې د اسمانونو تعداد نه ذکر کړی دي دا غلطه ده. قران ورته وویلي. او سوره نازعات کې شرایي چې الله تعالی فرمایي والارض بعد ذلك دحاها، چې مځکه ورسته ملتر د اسمان ووړول. چې الله عز وجل فرمایي انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها. نو ورسته وارض بعد ذلك دحاها، چې مځکه مل داغت ورسته وغړول. الته ظاهرا د آیاتو صدا معلومیږي چې مځکه تر اسمان ورسته پیدا شوه. خو صحیح ده چې اسمان تر مځکه ورسته پیدا شوی. البته په مځکه کې دا اواروالی او په مځکه کې دا زراعت دا ورسته در اسمان در جوړېدو بیا پیدا شوی. نو نفس مځکه اول پیدا شوی دا بیا اسمان، خو د مځکه دا تسویه او دا برابروالی بیا ورسته شوی. وهو بكل شيء عليم، وهو الله عز وجل بكل شيء فهر شی باندې عليم كامل علم درلودونکی. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. د دې ځای څخه د دې اولی حصے دریم باب شروع کی او په دې باب کې الله عز وجل د حضرت آدم علیه السلام د تخلیق او د ملائکه واقعا بیانې. دومره خبره بیا په دې کې د حضرت آدم علیه السلام په حضور کې د ملائکه او د سجدې او د ابلیس د انکار خبره کې دا غدوی واقعات پکښ بیانې. وإذ قال ربك كلچ اويل ستارب للملائكه ملائكه ولره اني جاعل في الارض خليفه، اني يقينا ذا جاعل في ذا كونكم في الارض فمزكك خليفه ديو نائب. قالوا اوي اويل اتجعل ايات غرزي فيها پدامزکه کی من هغه څوک یفسد فيها چې پدامزکه کی فساد خوروي ويسفك الدماء او وینتوي. ونحن او حال دا چې موږ نسبحو پاکی بیانو بحمدک استاد حمد ونقدس لك او تقدس بیانو بزرگی بیانو تعالی. قال ويل الله عز وجل اني يقينا ذا اعلم ډیر شپو هیغم ما فاغلا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ. د نعمتونو په ارتباط باندې الله عز وجل مخکې د خپل ځینو نعمتونو یادونه وکړه. دا نعمتونه پر دې خپل بندگانو باندې چې الله عز وجل کړی دي دا دوه قسم دي. یو هغه نعمتونه دي چې هغه سوري نعمتونه دي او یا ظاهري نعمتونه دي پسترګو باندې لیدل کیږي. لکه انسان ته الله عز وجل او بور کړی دي، خوراک او چشکي ور برابر کړی دي، اسمانونو مځکه پیدا کړی. دا هغه نعمتونه دي چې دا انسانان یې پسترګو باندې ویني. نو تر اوسه پورې الله عز وجل د خپل هغه نعمتونو یادونه وکړله چې هغه پسترګو باندې لیدل کېدل، یعنی د ظاهري نعمتونو یادونه وکړه. را روانو آیاتونو کې بیا
الله سبحانه وتعالى د هغو نعمتونو یادونه کوي چې هغه معنوي نعمتونه دي، لکه علم سو، اسلام سو، دین سو، په دین باندې چلیدل سوله، دا بیا هغه نعمتونه دي چې معنوي نعمتونه دي چې الله عزوجل پر بندگانو باندې پیرزو کړي. نو د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره ربط هم ښکاره شو چې په مخکنی آیاتونو کې د هغه نعمتونو یادونه رااله چې ظاهري وه، په دې کې د هغه یادونه راځي چې هغه بیا باطنی نعمتونه دي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ چې کله وویل ستا رب للملائکة ملائکو لره، یعنی ترڅو ملائکه د خپل رایه ښکاره کړي، او په دې کې د الله عزوجل حکمت و چې ملائکه وته دا خبره وکړه انی جاعل فی الارض خلیفه، زګر زمون کیم په دې مځکه کې خلیفتن یو خلیفہ، یعنی زه په دې مځکه کې یو خلیفہ پیدا کوم. الله عزوجل ملائکه وته د دې خپل اراده اظهار دا د حکمت او مصلحت لپاره وکړي. د دې لپاره نه لري کړی چې الله عزوجل د ملائکه څخه مشوره واخلي. ولی الله عزوجل د چا مشورې ته محتاج نه دی. مشوره چې څوک اخی په دوه وجوبانه اخی. یو وجه د مشورې داوی چې سړی د یو شی په ټولو طرفونو باندې علم نه لري، د یو شی مصلحت او د هغه شی نقمت او تاوان دا نور ته معلومیږي. انو طبعا د یو بل چا څخه مشوره اخی. او دوم مشوره سړی هغه وخت اخی چې نور خلق تر ځان یا هوښیاران او یا تر ځان سره برابر وبولي. د مشورې عموما د اخیستلو دا دوه صورت دي. او الله عزوجل د دې دوه صورتو څخه پاک نه تر الله عزوجل څوک لوړ ستا او نه د الله عزوجل سره څوک برابر دي. نو الله عزوجل دې ته ضرورت نه لري چې د چا څخه مشوره واخلي. او بل صورت چې سړی مشوره ځکه اخی چې پر ټولو طرفو دته علم نه حاصل. نو الله عزوجل خو په ټولو کائناتو علم لري، بلکې د کائناتو په ذره ذره باندې علم لري، د علم سره قدرت قرباني لري. نو الله عزوجل مشورې ته ضرورت نه لري. ځکه نو ملائکه ته چې الله تعالی د آدم علی السلام د تخلیق اراده ظاهره کړل، دا د مشورې په شکل نه و. ځینو کتابو کې د مشورې په شکل لیکلي دي، دا صحیح خبره نه ده. البته وای ظاهرا خدا سي معلومیږي لکه مشوره، وای ظاهرا دا ځکه دا سي معلومیږي چې د آیاتو کې الله عزوجل خپل بندگانو ته د مشورې تعلیم ورکړي چې تاسو خپل تر مابین کارونه په مشوره باندې کوئ. لکه څنګه چې نبی کریم علیه السلام ته الله عزوجل فرمایي چې وشاورهم فی الامر، ته د دې صحابه کرامو سره د دې دین په کارونو کې مشوره کوه. الان کې پیغمبر علیه السلام مشورې ته ضرورت نه درلودي، ځکه چې هغه صاحب وحی ورترات لري، دا هغه شی نفع او نقصان الله عزوجل ورته بیاناوه. خو لیکن بیا د مشورې امر ورته سوی. د مشورې په ارتباط مفسرینو دغه آیات لاندې خورا ډیر آداب لیکلي. د مشورې د آدابو څخه یو آداب دادی وای دا امیر صاحب چې د مشورې امیر وي د خپل رائے اول نشکاره کوي، چې خپل رائے ښکاره کوي بیا خلک مشوره نشي ورکولای، ولې دای په خپل رائے بیا فیصله کوي. او بل مشورې آداب دادی چې مشوره دي چاته ورکړل دا پراغنه د لازمی چې ستا خبره به خامخا مني. په مشکل خصوصا په دې مشرانو کې دا یو کمزوري ستا چې څوک مشوره در څواخي او بیا عملی نه کې باره خوابه دي وای زما مشوره یې ونه منل. ستا د خو مشوره او امر نو، د امر مطلب دا دی چې هغه باید ومني، د مشورې مطلب دا دی چې دا دغه خوښه ده کوي ومنل، احسان ومنه کینه ومنل، ام د الله شکر ادا کدا سمي وي چې په خبره کې تاوان وي داغه کمنل وای داغه تاوان کې دي. نو په دې خاطر باندې دا د مشورې د آداب څه دي. انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا، دا هغوی ورته وویل، د ملائکه ورته وویل اتجعلوا فیها، آیا تګرځئ په دې مځکه کې من هغه څوک یفسدو فیها چې په دې مځکه کې فساد خپروي. الله عزوجل دوی ته د خپل ارادي اظهار وکړي چې زه یو نائب ګرځوم، دغه نائب به د شرعي احکامو د تنفیذ او د عملي کولو د لپاره زما د طرفه مقرر وي،
او زبدغه د خلافت کار ورسپار. ګوري دا خبرم یاد ساتي، خلافت دا دوه قسمه، یو خلافت پر طریقه باندې د عجز وي، یو خلافت پر طریقه باندې د اکرام وي. خلافت پر طریقه د عجز دا په بندگانو کې دي، هر بنده دې ته حاجت لري چې خپل یو نائب یو قائم مقام ولري، ولې د کارونه د په غیاب کې هغه سرته رسېږي. او یو خلافت علی طریقه التکریم وي، د اکرام او د عزت پر طریقه وي. الله عز وجل چې کوم انبیاء علیهم السلام دا د شرعي احکامو د پاره رسولان ګرځوي او یا خلیفګان ګرځوي، دا خلافت علی طریقه التکریم او عزت دی. دا خلافت علی طریقه العجز نه دی چې الله عز وجل العیاذ بالله عاجز دی، نو په دې خاطر دې ته محتاج دی چې یو څوک خلیفہ وټاکي. ځکه نو د خلیفہ ترجمه کڅړی په دغه معنا باندې کوي چې دا دغه نائب دی، د هغه په نه وجود کې دغه کار کوي، بیا دا ترجمه غلطه ده. دلته ترجمه دا نه ده، بلکې الله عز وجل دته عزت ورکړي دي چې د ځینو احکاماتو د تنفيذ لپاره نائب ټاکلي دي. نه دا چې الله عز وجل د په نه وجود کې محتاج دی دې کار ته، الله عز وجل چاته حاجت نه لري. نو د خلیفہ ترجمه په نائب کول دلته پروا نه لري. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. د دې ملائکه ورته وي آیا ته ګرځې په دې مځکه کې من هغه څوک يفسد فيها چې په دې مځکه کې فساد کوي، ويسفك الدماء او وینته. ملائکه ته دا څنګه معلومه سول چې دا انسان په مځکه کې وینته؟ ملائکه خو عالم الغیب نه وي، هغه ته د غیب علم نو. د دې مفسرینو دوا جواب ورکړي. یو جواب دا دی چې د دې انسانانو نمخ کې پر دې مځکه باندې پیرانان و، نو ملائکه قیاس وکړي چې دا انسانان به هم داسې وي لکه پیرانان. هغه پیرانان خپل تر مابین جنگونه کول، قتل او قتال کاوه، نو دوی دا وویل چې دا انسانان به هم داسې. یو جواب دا دی، خدا جواب ضعیف جواب. محققین علماء د دې جواب دا ورکړي دي، وای په اصل کې الله عز وجل ملائکه ته د انسان صفات هم بیان کړ چې په دې انسان کې دا عادت دي. نو دا هغه عادتو د وجه څخه ملائکه دا وویل چې دا خو بیا وینه توي، دا خو بیا جنگ کوي، نو ته داسې څوک ولې ګرځې؟ ممځکه کې به فساد خپرېږي. ونحن نسبح او موږ ستا تسبیح بیانو، یعنی ستا علی صفات دا موږ بیانو. تسبیح وایدا د الله تعالی په صفاتو کې راځي، او تقدیس دا د الله تعالی په افعالو کې راځي. یعنی ستا افعال هم مقدس او پاک دي، ستا صفات هم مقدس او پاک دي، دا موږ بیانو. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نو دا موږ بیانو. اوس ملائکه چې الله عز وجل ته دا خبره وکړله، په دې کې ملائکه دا غرض نه دی چې ملائکه ګواکې د دې خلافت ځانونه مستحق ګڼي، او یا العیاذ بالله د ملائکه په دې کې پر حضرت آدم علیه السلام اعتراض. ګوري نه د ملائکه په دې خبره کې پر آدم علیه السلام اعتراض دی، او نه ملائکه خپل ځانونه د دې خلافت مستحق شي، بلکې هغه فقط یو عاجزانه سوال او درخواست کوي. د مثال په توګه لکه یو څوک چې یو حاکم، یو آقا چې یو څوک ټاکي، مثلا یو مالک د یو دکان دی، هغه وایي چې زه په دې دکان کې یو مزدور نشم، نو نور ملګری ورته وایي چې ستا خدمت موږ کوو، دې ته ضرورت نشته. د دې خلکو په دې ویلو کې دا غرض نه دی چې ګواکې د هغه سړي پر ځای موږ د دې حقدار یو، او یا دا چې ستا دغه کار کول دا قابل اعتراض کار دی، دا مکو، بلکې دوی هغه خپل اخلاص ښکاره کوي. غرض یې دا نه وي چې پر هغه مالک باندې اعتراض وکړي او یا ځان د دې کار حقدار وګڼي. نو نه ملائکه ځان د دې حقدار غني چې موږ د خلافت حقدار یو، او نه په دې قول کې پر آدم علی السلام اعتراض دی. دا دواړي خبرې د آیات څخه فهمېږي. اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
قال انی اعلم ما لا تعلمون. نو الله عز وجل ورته فرمایل انی یقینا زشیم اعلم ډیر ښه پوهیږم ما فاغ لا تعلمون چې تاسو نور باندې پوهیږئ. یعنی تاسو د انسان د پیدائش او د انسان د خلقت د پاره مانع دا شی بولی چې انسان م پیدا کوه ځکه انسان خو بیا په ځکه کې فساد خوري. یعنی دا هغه د نه پیدا کېدو د پاره ستاسي دلیل دا دی چې هغه بیا فساد په ځکه کې خوري. حالانکه د انسان د پیدا کېدو اصلي علت او سبب هم دغه په ځکه کې فساد خورول. دا څنګه؟ دا ځکه چې د احکام اجرا په ځکه کې د احکام جاری کېدل او د احکام انتظامات دا هغه وخت کې دلای شي چې د اعتدال یو څوک تجاوز وکړي. کچيري یو څوک تجاوز نه کوي نو الته د احکامو د جاری کولو ضرورت څه دی؟ کچيري یو څوک حدود نه ماتي او تجاوز د اعتدال نه کوي نو بیا د احکامو د جاری کېدو څه ضرورت دی؟ خو اصول هغه وخت خلک یږدي چې یو څوک وی چې اصول ماتي. نو د انسان پیدائش د همدغه غرض د پاره و چې الله عزوجل په دنیا کې احکام جاری کول. نو لا محاله په انسان کې باید دا طبيعت وای چې هغه باید فساد خپرولای. په ځینې انسانانو کې کدا طبيعت نه وای نو بیا ضرورت شي. نو ګواکې ملائکه د انسان د نه پیدائش ته علت دا وشودي دا دلیل بیان کوي چې دا بیا په ځکه کې فساد خپري. الله عزوجل د انسان د پیدائش علت هم دغه فساد وګڼي چې هم دغه فساد علت دی د پیدائش باید پیدا شي. ولی کله اعتدال تجاوز کوونکی یو څوک نیوي نو بیا الته څه ضرورت دی د احکامو د جاری کولو او بیا الته د قانون د ایښودلو ضرورت څه دی؟ نو معلومه شول چې مقصود دا دی چې په فرمان بردار خلکو کې باید ځینې نافرمانه هم وي تر څو چې حدود جاری شي او د امتحان دروازه خلاص او دغه د اعتدال تجاوز کېدونکي یوازې انسانان کېدای شي. ملائکو کې دا صفت نه و ځکه هغه معصوم و هغه د ګناهو څخه پاک و په هغوی کې خو د شهوت ماده موجوده نه و. نو دا د ملائکو څخه نسوای کېدای ځکه نو دا کار الله عزوجل د انسانانو څخه واخیستی. نو الله فرمایي انی اعلم ما لا تعلمون. زه په هغه باندې پوهېږم چې تاسو ور باندې نه پوهېږئ. دا یوه خبره. اوس نو دا سوال کېدلی شي چې دغه د اعتدال څخه تجاوز او د حدودو ماتېدل دا خو پیرانانو هم کول. نو بیا دوباره د انسانانو د پیدائش ضرورت شو. د انسانانو د پیدائش ضرورت ځکه و چې په پیرانانو کې دا د فساد ماده غالبه ده. په انسان کې د عدل او د فساد ماده دا دواړې علی السویه دي برابري. نو په پیرانانو کې د فساد ماده غالبه وه الته غالبه دا وه چې یوازې به فساد وي عدل بغیر سری نه وي. نه انسانان د دې لپاره انتخاب کړه چې په انسان کې د فساد عنصر هم شته او د صلاح عنصر هم شته او دا دواړه مساوي. نو کداغه انسان د صلاح طرف ته ولاړی ملائکه ته ورنږدې شي او کداغه انسان د فساد طرف ته ولاړی جنات او حیوانات ته ورنږدې شي. نو غرض هم داو. قال ویل انی زچیم عالم پوهیږم ما فاغ لا تعلمون چې تاسو ور باندې نه پوهیږئ. اجمالی جواب یې ورکړي. پر روانو آیاتو کې تفصیلی جواب ورکړي چې یو د علت سمې درته وایا چې د آدم علی السلام د تخلیق په وجه او پیدا کېدو کې چې ما ته کوم علم دی او زه په کوم شیانو پوهیږم تاسو هغه نه پوهیږئ ځکه نو آدم علی السلام پیدا کوو. اوس دوم دلیل وایي چې خپل ملائکه په دې قناعت وکړي چې او آدم علی السلام د دې کار د پیدائش لپاره لایق دی. صدق الله العظیم.